ناصر زیم اکبر سایل تاسو ګورئ فیسبوک او یوټیوب چینل د وابدا ناجایز اپریشن په خلاف د سلورو قومي ګوندونو او د انجمن تاجران د درو ورځو درنې او شټرډان هړتال بعد نن په لورلای ښار کې پایجام هړتال هم ترسره شو. پر دې هکله به معلومات راکوي د پښتون ژغورنې غورځنګ ضلعي کور کمیټې غړی جناب عصمت کامریر صاحب د ټیم راکولو یو جهان مننه. وسایل نیوز ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه اکبر جان، تاسو ډیره مننه چې تاسو موږ په خپل پروګرام کې موږ ته راغلاستو او موږ ته وخت راکړئ. تر ټولو اول که کامریر صاحب دا راته ووایي چې په لورلای کې د وابدا ناروا اپریشن په خلاف تاسو درې ورځې درنه کښېنولې وه، له هغه بعد تاسو په ټولو لورلای کې شټرډان هړتال او له دغه سره نن پایجام هړتال هم تاسو وکړو. د دې په اړه کې که معلومات راکړئ تر اوسه پورې تاسو څه کامیابي حاصلې کړې دي؟ بالکل لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ په لورلای کې د وابدا چې کوم ناروا کړکړون پر دې پښتون بیلټ باندې خصوصي پر دې پښتون بیلټ په پښتون علاقو باندې چې کوم کړکړون شروع شوی د وابدا له طرفه ځخه په دې کې وځي تاسو ته وایم چې خاص کر چې دا کوم اپریشن دی دا په دې موږ دعوه کوو چې دا اپریشن کوم دی دا د جاتي دارو په کېنا باندې د اسټابلیشمنت د پاداری دا دشمن چې کوم پالیسی دی روانه کا پدې کې سټوډنټ انجینیر وابدا پدې کې ملګری وي، ایگزیکټیو انجینیر وابدا پدې کې ملګری وي، سب ډیویژنل افسر وابدا پدې کې په نگرانی کې کمشنر لورلای ډیویژن او ډیپټي کمشنر لورلای او ډي آی جی پولیس هډ کوارټر او ډي آی جی پولیس لورلای ریجن دا د دوه د پګاډه باندې د پښتون بیلټ باندې چې کوم پر ځمېدارانو باندې چې کوم کریکډاون شروع شوی او په دې کې ناجایز بلان پر دې باندې پر دې ځمېدارانو باندې پر دې علاقو والا باندې پر ناجایز بلان تر کروڑو پورې داسې کسان چې پر هغو باندې بلان راغلي دي او بیا دلته کنیکشن چې کوم لګېدلي دي دا کنیکشن ایلیګل کنیکشنان چې دي دا داخلي دي او بیا دلته زمینداران موجود دي په زموږ چې دا زموږ چې کوم علاقه د داوود چې کوم عالیه چې کوم سیلابونه رالو د دې کې لورلای چې دا هغه افات زده قرارت ولا نو لاغه باوجود د ریلیف راکول پکار وي نو هغه ریلیف نسي ورودي علاقې ته ودي زمیندارانو ته داغه باوجود د کریک ډون شروع بیا په دې کې د پښتونخوا ملي پارټي خوشحال خان او پښتون تحفظ موومېنټ او په دې کې عوامي نېشنل پارټي نېشنل ډیموکراټک موومېنټ انجمن تاجران او زمینداران سټیشن په ګډه باندې چې دا هم پارټیان دي دا هم یاد وي چې موږ په لورلای کې د کامپرست ګوندولا اخر راجمت ولې بیا پر دې باندې اتفاق وکړي بیا درنک مشکل نه ولا لیکن په درنک کې موږ دا خبرې وکړو او د وابدا ته موږ دا ویل تاسو لږه کار از حالات واخاستي او دلته دا اپریشن چې دا اپریشن تاسو بند کاستي چې دلته موږ پولیس انتظامیه چې کوم اوله داغه په سرپرستی کې دا هر څه چې دا روان ول پر دې علاقې باندې د خلکو شاک مامران راړل خلک نیول داسې بغیر تاسو دا دروښایم چې داسې ماشومان نیم راوړي چې هغه بالکل انډر ایج دي او په دې کې شپږ ځخه اویا ماشومان د دکانو ځخه راوړي ول پټانه کې بند کړي ول ګر په یو کمره کې سره بند ول په دې کې دا چې کسانو چې دا وو بل جمام ولي او پولیس زموږ انتظامیه کې دا چې کس راوړي دي چې هغه د دکان پر مخ لاس اسلام آباد ته ویښ نه یالک دي پولیس والا چې دا راوړي دي او نو څه چاولي چې دا د دې دکاندار مالک دي نو اوس دا چې کسان په دې کې راوړي دي دا چې ناروا اپریشن هم شروع کړی دي دا پولیس انتظامیه هم لدی سره په دې کې موجود دي بیا موږ ودی ته دا وایي چې تاسو له دې کار څخه خلاص واخاستئ دا درنه موږ په لورلای کې د وابدا د سن دفتر مخته ورکړه لاغه پات بیا موږ په دې کې مخته میټینګونه وکړ بیا مې شټر ډاون په دې کې وکړ هم موږ ودی ته دا سپیس ورکولې چې را مستاس داسې وڅ نه درو مستاس سپیس درکو چې تاسو له دې کار څخه خلاص واخاستئ بیا په دې کې موږ پایجام هړتال وکړ دا پایجام هړتال هم موږ له دې ترانسپورټرانو څخه له دې علاقې څخه له دې مسافرانو څخه له دې ګوند خلکو څخه موږ ډېر په معذرت سره ډېر په دغه سره موږ دا ټول
چې تاسو به موږ سره تعاون کوئ چې دا د یو سړي دغه نه د ټولې علاقې دغه ده بیا موږ چې کله پایجام وکړي بیا پایجام ختم کړي په دې کې د واده لپاره په ځخه مستره چې رابطه کوي چې موږ به تاسو سره د مذاکرات دغه کو د مذاکرات یو چې کوم اوله چې کوم دغه ولا هغه وڅ ولا په کې مذاکرات ناکام شول بیا د دوه مذاکرات لپاره بیا د له سره رابطه کړې ولا چې هغه مذاکرات هم تر کامیابی پورې نه ورسېدل او موږ د سوموار په ورځ د رارما سوموار په ورځ د ډیپټي کمشنر مخته دفتر مخته بیا یو خپل احتجاجي مظاهره چې د موږ هغه اعلان کړی دا چونکه د دې چې کوم اثر وي یا موږ کوم د درنا مشکل ولا تاسو ته ډول مدور کړي د دې دنیا افراد ټول چې داخله نیولې بند کړي او دا تاسو مامران چې کوم دا چې کلیم ول چې کله واده ان تکلیل ول بیا هغه کلمه خو ته نیول دوه د واده والا چې هغه واپس په راخست ول یعنی مطلب هغه موږ چې کوم اتحاد یا موږ چې کوم دغه هغه تر ډیره پوری یو څه نه چې بیا غلط راوړل دي ان شاء الله موږ په دې باندې داډای کامریر صاحب د دونه سخت درنو سره او لدغه سره پایجام او شټردان هرتال باوجود تر اوسه پورې ستای مذاکرات ناکام را روان دي د دې څه وجه کېدای شي تاسو مطالبه دي د دوی څه مطالبه دي بالکل موږ کوم مذاکرات موږ وڅول د سره هغه کې د واده چې کوم اکشن وي او دغه د انتظامیه و دا ټول لبي سره ولا هغه کې موږ دا غوښتو تقریبا د تاسو کوم اپریشن شو کړی دي پر ځمداران باندې تاسو په کروڑاو بیل تاسو پر لکاو بیل تر دې باندې راوستل دي او تاسو دا بیل د بلان چې کوم دي دا بشک تاسو واخلئ خو لیکن د تاسو چې کوم د میټرانو کوم ریډینګ راوستل دي تاسو تر هغه ارته چې دا غلط تاسو راوستل دي تاسو کله زمینداران څخه پیسې اخلي دا زمینداران به تاسو د پیسې په کښت باندې درکړي یعنی تاسو د پکیس باندې درکړي دا په یو ځای باندې تاسو د پیسې نشي درغښتولای بل مردا ورته چې تاسو کوم عملیات روان کړي کوم اپریشن روان کړي دا اپریشن به تاسو پوری طور ختم کواسي په دې لور لایسنس تاسو کوم روان کړي دي او بل مردا ورته چې دا ایلیګل کنیکشن چې تاسو توایي دا به تاسو لیګل کواسي او بقاعده به د دې نوټیفیکیشن جاری کواسي دا سمپل غوښتي موږ ودی تکشیر دلې دی مستداوري چې موږ په لپاره ځخه اډر دي چې تاسو به اپریشن کواسي او موږ اپریشن کوو دا له دې بعد موږ شټل ډاون کال ورکړي دا د شټر ډور باندې کله موږ پایجام کولې دي موږ سره رابطه وکړو چې تاسو پایجام وکواسي چې موږ بل تاسو سره مذاکرات وکړو او تاسو زموږ مذاکرات کامیاب شي موږ ټول چې موږ اعلان کړی دي او بیا موږ خپل پایجام اړتال وکړو دا پس لاغه د موږ سره رابطه کړو چې هغه رابطه سنت دی نو موږ به تر اخره پورې دا دریز دی موږ په خپل چې کوم تاریخ موږ روان کړی دي کوم اتحاد موږ روان کړی دي موږ ګرد انجمن تاجران دي په دې کې ځمداران سټیشن دي او څلور کانفرنس پارټیان دي موږ په دې دریز باندې ولاړ چې کلم دا عملیات نه ختم شي او کچېره دي دا عملیات نه ختم کړي او موږ ودی ته دونی سپیس ورکړي تر دوی ډیره پورې موږ ودی ته هغه لاره وکړه نو بیا به دا چې خلک په دې کې په کلی بیا ګرځي او بیا کده دې غاډي ته خلک ور واچوي یا بل دا چې څه وڅ د دې په نور لاین چې کوم انتظامیه د پولیس انتظامیه او دا اکشن او دا وادا کم چې دفتر دا به د دې ځمواري اخري اپشن چې دا په دې کې پاتې نو هغه به چې مختم دا چې او وڅم دا چې د دې ځموار چې هغه په پولیس انتظامیه او دا وادا اکشن بوي کامریر صاحب تا پر یو ویډیو کې ویلو چې دا رنګه کسان هم له سره ثبوت پروت چې دا غو بل جمع ده او وادا به ته ویل دي چې ته بل لږغله له مشپدي اکرته گرفتار کړی اسایا دا خبره حقیقت لري بالکل دا خبره حقیقت لري په دې کې له مستره ډیر د خلک دي چې هغه د چونکه د ډیر خلکو بلان جمع هغه پولیس والا چې دی پولیس انتظامیه چې د وادا او آی جی تکال کړی دي شکایت کړی دي چې مست کم پولیس والا دی هغه مست عمله نه راکړي بیا د آی جی د خوشاله کولو لپاره د ایچو او دا کوم د پولیس چې کوم انتظامیه و دا هغه مجګر باندې وتلی او څلوش سره شپږ کسان راوړي په دې کې دا چې کسان راوړي چې دا غو بل هم جمع وي او دا چې کټ یو راوړي دي چې داغه بل درې سو راغلي دي وابدا والا د پولیس په کې دغه باندې راوړي دي په پرستی کې راوړي دي تا دین ولي کم راغلي دي
او بل دا چې یو کس راوړی دی چې هغه مسلمان دی د هندو په بیل کې راوړی دی د هندو ټکانه و بیا د هندو ټکانه پرېښې ده په دې کې تقریبا 2 لک روپۍ د هغه بیل راغلی دی په دې کې مسلمان هم راوړی دی کښېنولی دی چونکې جوډیشل مجسټریټ څه مخکې د دې بالکل آرډر جاری کړی او د 2021 او 2022 د بلوچستان های کورټ او د پېښور های کورټ دا فیصله جاری کړې ده یو څوک دا واقعا چې کوم 17 ګریډ افسر دی او سره پولیس کچېرې دی په غیر قانوني توګه یو کس تانې راوړي او بیا د دې خلاف چې دی هغه پیولین چې کوم دی هغه سړی ارجانه کولای شي د خپل عزت دعوه کولای شي چې په غیر قانوني توګه راوړي نو وکاله چې د دې سزا راځي نو مجسټریټ د دې اډر جاری کړی دی چې څوک نه نیولای نه تانې ته راوړی شي خو چونکې دلته قانون داسې دی چې هغه زورور چې په لاس ورغلي هغه د کمزوري خلاف استعمالوي دلته کسان راوړي او ماشومان راوړي چې له موږ سره تصویران پراته دي له موږ سره نمونه پراته دي له موږ سره بلان پراته دي دا ټول راوړي په تاڼه کې هم کړي ول بیا بارګینینګ ورته کولی چې په 60,000 په 10,000 په دې باندې کړېږدل او هغه ورځ د واده چې کوم دفتر وي تر 9 بجو پورې د اتوار په ورځ تر 9 بجو خلاص وي دا موږ دا وایو چې دا په کوم ډین کې جمع کېدی چیرې جمع کېدی او دا په کوم پروسس باندې جمع کولې بس دا چې بارګینینګ شروع د تاڼې ته ټلیفون وکړي بیا په تاڼې ورته چې دونې کسان پاتې دي بیا د هغه کسان دلته ورونه بیا ورولو یا د پلار ورولې بیا د دې مت کې راایستل کامریر صاحب که دا راته ووایې تاسې هم اپایار هم درج کړی دا ډي پي او ته هم تللي یاست دا اپایار درج شوی ده که نه ده درج شوی په دې باره کې معلومات راکړئ موږ چې کومه ورځ پر 23 تاریخ باندې د واګا له طرفه د پولیس په سرپرستۍ کې کومه غونډهګردي او کومه بدمعشي روانه وه او خلک یې راړل د جوډیشل مجسټریټ د آرډر باوجود دغو کسانو دا د قانون چې کومه غیر قانوني کم کار کولی بیا موږ په هغه ماښام باندې پر 23 تاریخ باندې ما یو درخواست ورکړی و چې چوته چې د واګا او د اکسن خلاف کوم دی زه اف آی آر درج کوم چې ما ته قانون د دې حق راکوي بیا چې کله ما د دې دغه ورکړو هغه مجسټریټ کاپي ما لا خپل درخواست سره راکې کړی ولا بیا زه پر 24 تاریخ باندې ورالم د خپل چې کوم اف آی آر مودي ته کوم درخواست ورکړی د اف آی آر لپاره البته ماته په تاڼه کې ماته ریډر ماته وایي چې ایسچو سره کال وکړو ماته وایي چې زه تا ته ریسیوینګ نه درکوم که چیرې ما تا ته ریسیوینګ درکړو بیا که موږ کاروایي نه کوه دا لیټر چې کوم دی دا ستا د اف آی آر چې دی دا زموږ د غاړې کېږي ما ورته ویلي چې زه خو تا ته د شوق دپاره دا درخواست نه درکوم چې ته زما اف آی آر درج کړه په دا بله ورځ بیا ورغلی یم بیا یې ما ته ویلي دي چې ستا چې کوم دغه دی د هغه موږ رابري تیاره کړي دي د مراسمه تیاره کړي دي د موږ اعلی اوقام ته هستو ایسچو ما ته دا وایي چې موږ اعلی اوقام ته هستو چې هغه ما ته کله اجازت راکړي بیا به زه اف آی آر وکړم یعنې واګا والا ورته په یوه کال باندې یا د آی جي په یوه کال باندې د دومره غیر قانوني کار وکړي شپېته کسان یې راوړو جیل ته په جیل کې کښېنول زما اف آی آر د نه درج کوي بیا له دې بعده ما آی جي ته ټلیفون کړی دی پر کمپلین نمبر باندې بیا آی جي ما ته د کنټرول نمبر راکړی دی بیا مې په کنټرول باندې ټلیفون وکړی دی چې غیر قانوني کار شروع دی هغه ما ته زما شکایت درج کړی دی په هغه باندې عمل نه دی شوی بیا د ډي پي او ته تللی یم د ایسچو خلاف مې ورکړی دی د اکسن د واګا خلاف چې ایسچو زما اف آی آر نه درج کړي چونکې ایسچو چې دی په دې کې د حصه ولا هلته چې به کله یو کس نیول کېدي بیا به هغه 3,000 یا به 10,000 یا به 60,000 جرمانه ستو په هغه کې بیا د ایسچو خپله حصه ولا نو چونکې ایسچو په دې مات کې کولو بیا مې ډي پي او ته ورکړی دی ډي پي او زما ما ته ریسیوینګ راکړی دی چونکې زما پر درخواست باندې تر اوسه څه عمل نه دی شوی بیا مې آی جي ته کمپلین کړی دی بیا یې ما ته ویلي دي چې د سوموار په ورځ به موږ ډي پي او ته کال کوو او ډي پي او به تا غواړي هلته نو چونکې ما سره ټول ثبتونه ما سره ټول هر څه شته نو د دې خلاف به موږ عدالت ته ځو او دا غریبان چې کومه دوی جرمانه ورکړي یا کوم په کومه طریقه غیر قانوني طریقه کار کړی دي موږ به دې عدالت ته راولو په عدالت کې به د دې هر شي موږ آل ځینې کوو چونکې زموږ قانوني حق دی په قانون کې دننه موږ د دې خلاف اف آی آر درج کوو او چونکې اف آی آر درج کېږي نه دلته په دې ملک کې قانون چې دی هغه د کمزوري دپاره یو رنګه دی او د طاقتور دپاره بل رنګه دی چونکې موږ خپل کوشش بیا هم کوو او سکتا ہے موږ تر ډېره حده پورې په دې کې کامیاب اوسو او د دې خلاف اف آی آر وکړو کامریر صاحب که دا راته ووایې په دونې د اف آی آر لیټر په دونې کار کولو کې دا یوازې تاسې او پی ټي ایم که دا نور ګوندونه هم په دې کې له تاسې سره موجوده دي
په دې کې خو د اول ورځ د کوم کسان نیولي ول هلته موږ چې ټیم ورغلي یو په هغه تانه کې موږ هغه کسان بیا ټول راپرېښي دي او بیا مې روډ بند کړی دي په هغه شپه باندې بیا د اف آی آر چې کوم ور کړی دي دا اف آی آر ما له خپله طرفه په خپل نامه باندې ور کړی دي تانې ته ور کړی دي سیچو ته ور کړی دي بیا هغه بعد د احتیاط چې دی دا بل ورځ بیا د احتیاط جوړ شوی دي نو چونکې زموږ چې کوم دلته ډېر قابل وکیل دی صادق چې صاحب هغه ماته دا یعنی راکړي دي چې ان شاء الله تاسو چې هر څه دی هغه به زموږ تر چلوم او د دې خلاف موږ سپی درج کو او ای کورټ ته به موږ نو دا چې کوم دغه د ما خپل ځان ته ځخه کړی دي او اوس نن موږ سره د دکانداران یا کوم چې د علاقې خلک دي چې له چا د ناجایز جرمانه ورکړي دا به مستفاد راکړي او د دې په توسط به ان شاء الله موږ دا د دې چې کوم جرماني دي یا کوم غیر قانوني عمل لدی ترڅو دي د دې به موږ انصاف ودی ته ورو ډیر مننه وسایل نیوز د ټیم راکولو یو ځان مننه کامل صاحب مننه کور ودان دي مننه